بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب اوس دلته رڅو ورډ کې دا اوس دا یو فایل ته جوړ کړی دی. مثال کې یو مطلب دا فایل جوړ کړی، رولز جوړ کړی، مطلب یو چاته د ډاکومنټ جوړ کړی دا. اوس دی هر ډاکومنټ لاندې یو ساين پکور وي. لکه ته بینک اپنی کې نو سي مثال کې یا ته بل چی کې نو سي ته یو فایل جوړ کړی دا. اوس د فایل چې کوم ته په چا باندې دستخط کوي زه بیا کلیم ته ورکوم. لکه زه اوس په هغه کې نو سي یو ځای کې دفتر کې مثال کې مو د فرم جوړ کو کلیم راغلی کریم دې زه اوس په ډیسټ کوم دې کې اوس د منیجر ولا یو بل چا ولا ساين پکور دی کنه دی پکور ساين به اوس چرته جوړای مولوی صاحب. دلته به ودرېږي انزرټ ته به لوډ شي، انزرټ کې به سیګنیچر لاین ته لوډ شي، سیګنیچر لاین کې اوس د چا ولا ساين اکوي لیټ سپوز کلیم ولا ساين زلی کوم دې کې به کلیم نه ماولي کې کلیم دای څوک دي کې کلیم موږ سره لیټ سپوز دې کې ورتلی کې چې دا منیجر دا صحیح شو کنه. اوس دلته نور چې ایمیل پته لیکي بس نور چې موږ ته ضرورت نه او کیو ویا څنګه دی او کیو ولو مولوی صاحب ګورې کلیم منیجر د سکه کې راغله دستخط د پروسه راغله. مطلب دستخط ولا یو لاین چې شو موږ سره جوړ شو د څومره لیکل کړي دي لیکل نو په اخري ځای کې رسي. سید مولوی صاحب وزرته به کلیم منیجر د ذکر راغله نور معلومات د ذکر اوس کتن د ذکر ودرېګا دلته ودرې د نور معلومات ته ورکې ته نور معلومات هم ورکوي شو فارمیټ ته لوړ شو د فارمیټ کې اوس نور خبرې دی اور پکې کلر یې څنګه کې برایټنس یې څنګه کوي کمپریس کې ټول دا خبره شیډو ورکې کنه سټایلونه شیډو تصویر کې ګوره شیډو ورکې کنه ورکې مطلب دا چې شیډو مطلب تصویر یو بس مطلب دا ټول ډیزاینونه دي پوزیشن کوم ځای کې منځ ته راولې سار ته راولې په لیکلو باندې کې ټول مونږ لیکلې ریپټکس ته ټول خبره دي. لکه اوس لیکلو منځ چې زوخي جوړم کنه د دې ګوره اوس لیکلو منځ مو جوړو کنه د دې کې اوس ځین چې لیکل د دې کوم تر شي اوس ګوره لاندې باندې لیکل دي خو په دې سایډو کې لیکل نشته ورسره ځین چې سایډو کې دیم لیکل ورسره راشي د دې کې ګوره دا دا مونږ ټول د خبرې کړې وي هغه دا ګوره دا ټول د ریپټکس کې کړې وي ځکه د دې کې مو بعد کې تر راغله ځکه مو تو چا ویډیو چړته وګورئ چې د دې کې بیا مانس کې خبر رسیدي دی وجنه صحیح دا مطلب د فارمیټ منیو ټول مولوی سي باشي ته چې څور باندې کې په دې باندې ګوره فارمیټ کې سلیکشن یې څنګه کې الاین کې د الاین خبره مونږ ټول کړې ګروپ خبره هم کړې د روټیټ خبره هم کړې هایټ ویډ د ټول خبره مونږ په چړته ریکارډینګ کې کړې صحیح دا دینه بعد انزرټ تر څم انزرټ کې مولوی سي دا مو شوز ډیټ ان ټایم چشته ډیټ ان ټایم زم کنه چې فایل موجود کو سیګنیچر ات شي موجود کړو دې ولا زه ډیټا مغړم ډیټ ټایم اوس ته به څه ډیټ لیکې نن ولا ټایم هم لیکې صرف ډایرکټ دا وایم مولوی صاحب نن ولا چې په لیپټاپ کې کوم ټیم وي کوم ډیټ وي ټول بازي کې ډایرکټ راځي دا دوولو څنګه په کوم شکل کې غوړې دي کې تل کلی په دې شکل کې غوړې دې شکل کې غوړې یو شکل سلیکټ کا اوکې دوولو ګورې اتم تاریخ اتم میاشت 9 تاریخ 2022 نه 40 منټونه او دا ټایم لیکل شو صحیح څنګه دا ډیټ ان ټایم شو. دینه بعد موږ سره مولوی صاحب ابجیکټ څه کار کې کوي ابجیکټ ډېر مطلب خدا استعمالي په دې کې خدا اوس مولوی صاحب دې کې ګوره موږ سره یو فایل لکه زه اوس د کمپنۍ ولا رولز چې کوم دي لیر سپوز د فقیر انسټیټیوټ دا کنه دا چې کولو کما د چې کوم لیکل کړي د لیر سپوز د کمپنۍ ولا رولز دي چې موږ سره یو زه چې په کومه کمپنۍ کې کار کوم یو ولا قوانین دي اوس زه چې چاته فایل ورکوم هغه د کمپنۍ ولا قوانین لاندې ورپسې لیکم زه اوس هر چاته د قوانین لیکای شم مولوی صاحب نشم لیکای کنه اوس په څه چل کوي د ځکه ابجیکټ ته بلوډ شي ابجیکټ کې بلوند ټیکست فرام فایل بوي صحیح شو دا د ول مولوی صاحب اوس به ځکه راشه ډیسټاب بروخله ډیسټاب نه کوم یو مو سره فقیر انسټیټیوټ باندې وکړي کوکه انزرټ به کې چې څومره غوي ډایرکټ هر ځای ته د شي طرف صحیح لکه دی مطلب دا ابجیکټ مطلب چې ته دی بل پروګرام نه لیکل دي تر اوړي ته چې ټیکست فرام فایل صحیح کنه ټیکست فرام فایل مطلب تو از کې اوس ګورې دا قوانین راغلو اوس بل فایل هم جوړه کلیم نه ماولي کا یا مولوی صاحب ته نه ماولي کا هر چی ولي کا قوانین اوس کو قوانین ته نشي لیکي مثال کې بس ډایرکټ د لیکا از نرسه ډایرکټ د ذکر بل طریقه هم دشته چې هغه وغه فایل اوپن کا به کافي کا به د خود ډیره وګړه طریقه را مونږ سره چې ټیک کوي د شټ کړ او د ابجیکټ څه مطلب دا خو وکړو د ابجیکټ مطلب دا چې په بل پروګرام کې ته کور وکې په کولوډرا کې یا په فوټوشاپ کې عکس جوړ کې دا به ورته ډایرکټ څنګه راوړي مولوی صاحب ابجیکټ بو وای و د ول مو سره وځي چې ابجیکټ بو ول د دې کې بلوند روشه اوس په کوم پروګرام کې کور وکا هغه پروګرام کې چې کله کور وکړو مولوی صاحب ډایرکټ دی پروګرام ته شیر وړل کی یو منټ صبر کړئ چې زه اوس یو پروګرام کې کور کوم دې کنټرول فینال شته کنه شته خامول سي دیم دا مطلب ده لیټ سپوز مثال در کوم د دې کې
ایکسل زلیکم لیټ سپوز د دې کې ایکسل مې اوپن کړو اوس د دې کې اوکې شو صحیح شو کنه مولوی صاحب ابجیکټ کې مې شی اوپن کړو ایکسل اوس ایکسل کې د دې کې ګورې د ایکسل ولا یو چارت لکه اوس د دې کې څه یا بل طریقه اوس د ایکسل اوپن شو د ایکسل کې څه طریق کور کې اوس د څنګه دا هغه کړو انټر کړو یا د دې کې ऑब्जेक्ट इंसर्ट ته راشو इंसर्ट کې ऑब्जेक्ट باندې کار کوو ऑब्जेक्ट मतलब دی مولوی صاحب دا کار دی چې لکه اوس په بل پروګرام کې تو کار کوي کنه ایکسل کې تو کار وکې اوس ایکسل مې اوپن کړو لیټ سپوز د دې کې خدا اوپن کیږي نه اوس ایکسل مې اوپن کړو کنه د دې کې لیټ سپوز کار کوو صحیح ده کنه دلته انټر ومولو دلته لیټ سپوز کار کوم ایکسل مې اوپن کړو ګورې په هغه ډاکومنټ په ځای مې اوپن اوکې مې ولو او چې څنګه مې ایکسل ولو لیټ سپوز دینه وزم همونو چې دا به بیا سبا ته ویم صحیح ده بس هم